سړی جیل کې پروت دی، نه پې بیماري راځي نه پې تبه راځي، هغه خو چې لږ جیل کې واچي بیا بې تبه راشي. دا عوام خو صرف جوش کې راځي، دوی ته دا پته نشته چې د ملک څه حال روان دی. شهباز شریف ته موږ دا پیغام ورکول غواړو کہ خدای تو دا کرپشن پریدا. تو پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کو الیکشن کا دعوت دے رہے تو کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے جیت پائے تو پھر میں آپ کو پرائم منسٹر ماننے کے لیے تیار ہوں. زه خو یم کنه چې پاکستان لپاره نواز شریف او د شهباز شریف نه بهتر لیډر او رشته یې نه. نواز شریف چور، شهباز شریف چور، پښتنو موږ له عقل راکو په ګډ ور سامانونو مو وال ټول غلوله وباله. منسٹر شهباز شریف قبول دي مطمئن دي ولې په نواز شریف د خو انصاف ورکړي، هغه موږ مخکې ورکړي. دا سړی چا کار ته پرې نه کولو، دا سړی بد سړی نه دی. کوم سړی؟ عمران خان واده دی. ټول غلوله. اوکے تھینک یو. السلام علیکم، تاسو J91 نیوز ګورئ پېښور نه. د پاکستان نوي وزیر اعظم شهباز شریف انتخاب کړی شوی دی، خو دا انتخاب زیاتره کنټروورسي ګرځولی شوی دی. نو ګورو چې د خیبر پښتونخوا بیا د پېښور عوام د څومره پورې د دغه انتخاب نه مطمئن دي او آیا دوی نوی وزیر اعظم شهباز شریف خپل وزیر اعظم ګڼلو ته څومره پورې تیار دی او بیا په خاصه توګه باندې دوی د نوي وزیر اعظم په نوم باندې څه پیغامات جاری کول غواړي. ننني خصوصي پروګرام کې به دا هر څه تاسو درښیو. موږ سره اوسئ. راځئ. السلام علیکم. السلام. څنګه طبیعت ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. تاسو ښه؟ پرائم منسٹر شهباز شریف مطمئن دي انتخاب نه قبول دی؟ قبول دی. ولې نه؟ څه یو پیغام به ورکول غواړي؟ بس موږ ته اوسه پیغام نشته، بس موږ غواړو چې بس لګردانی راشي، دا ګرانی ډیره زیاته ده او نور خو بس دا خپل کاروبار دی، نور زموږ خواله خوښه دی نه هغه داسې ډرای فروټ ته ولېږي؟ بس موږ خو ورته خوښه ده نو بس چې ورته میلاو شو څه به ورته ولېږو، چې میلاو نه نو څنګه به ولېږو. الله دې میلاو کا کاکا ته راسې یو دوه خبرې وکړه. پرائم منسټر شهباز شریف دی قبول دی درته مطمئن دي؟ اولو لا خو ناس نه دي نو چې څنګه وی لا خو نو متحب شو ستا لپاره قبول دی وزیر اعظم؟ او خدای دې ښه کړي نو بس قبول دی. څه یو پیغام ورته ورکړه که نه ځه؟ نو بس ارزاني دې راولي نور بس وکړي نو صرف ارزاني په کار ده. زه ښه ده. ته راته ووایې زلمیه شهباز شریف پرائم منسټر شو قبول دی ستا لپاره مطمئن یې؟ یاره بس زموږ قبول دی جی، خو لکه ملک ته دې موږ دي حالاتو ته دې موږ چې کوم حالات زموږ په ملک کې چلیږي موږ دپاره دام قبول دی. خو تاسو ووټ چاله ورکړو؟ موږ خو جی پی ټی آی له پی ټي آی له دې ورکړو. شهباز شریف ته به یو پیغام څه ورکړي؟ زه ورته دا ورکوم چې څنګه عمران خان چلیدلی دی ارزاني وه او ګزاره کېده داسې دې راسره وکړي موږ پرې خوشحاله یو. صحیح ده. ستا دپاره قبول دی شهباز شریف؟ بیخي نه دی قبول. کیمرې زه له چیلنج ورکوم ما سره د الیکشن کې زما بیډ نشاني د ما سره الیکشن کې ما نه ګټې شو که نه شي ګټلی. یو پیغام به څه ورکړي شهباز ته؟ پیغام دا چې ته باچا نه په نوم بدله کېناستی تا ګټلې نه ده. نو 17 سیټو باندې څوک باچا شوی دی؟ 180 سیټ چې کوم نه بیاټو ګټل پی ټی آی والا او د په 17 سیټو باندې باچایي ته واغسته ولې واغستله؟ 3 بجې چې کوم نه ریزلټ چې کوم نه ډایرکټ بدل شوی. ته دا پیغام ورکړي چې تاسو الیکشن وکړي؟ ما سره الیکشن وکړي زما بیډ نشان. پیغام دار پرائم منسٹر صاحب کو چې دا پروگرام وګوري تو پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کو الیکشن کا دعوت دے رہے تو کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے جیت پائے تو پھر میں آپ کو پرائم منسٹر ماننے کے لیے تیار ہوں. ځوان اداره ته ووایه شهباز شریف د پاکستان پرائم منسٹر ګرځولی شوی دی، مطمئن دي قبول دی ورته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د الله فضل او کرم دی، بس الله دې په موږ باندې خصوصي رحم وکړي، چونکې د عوام درد او فریاد صرف الله ته معلوم دی. دا عوام خو صرف جوش کے راضی دو دا پتہ نہ کہ ملک سے حال روان دے. نواز شریف صاحب نے کل یہ بیان جاری کر دیا کہ عوام میرے بچے ہیں. اگر عوام تیرے بچے ہیں، جتنا کرپشن آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا، عوام اس ملک میں کرایہ پہ روتے ہیں، کرایہ دے رہی ہے اس ملک کی. آپ نے اگر عوام کی سوچ رہی ہے تو تھوڑا سا خیال کرو عوام کا آج کیا حال ہے. آپ نے کون سی پارٹی کو ووٹ کا؟ ہم نے کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. الحمدللہ ہم گواہ اس بات پہ. ہمارے ووٹ کا حیثیت نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ ہم کون کو کس کو سپورٹ کریں، ہمارے حال کا کوئی پوچھ نہیں رہی ہے. اس ملک کے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ناموس پہ رسالت پہ جو داغ ان لوگوں نے لگایا کسی نے پوچھا آج تک، وہ ہمارے دل کو تکلیف ہے. شہباز شریف کے نام کوئی ایک پیغام؟ شہباز شریف نام کو یہ پیغام ہے کہ آپ برائے مہربانی ہمیں قابل قبول ہے. ابھی آئیے اللہ نے ہمارے لیے آپ کو منتخب کر دیا، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کرپشن کر کے عوام کو تب بیوقوف بنا لے گا، لیکن عوام
बेवकूफ़ नहीं है, आवाम खामोश बैठा रहेगा इंशाल्लाह एक दिन आने वाले हैं। कुरान में कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, एक दिन पूछने वाले आने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब पूछेगा आपसे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। څنګه خی شکر دا ته وایا د پاکستان پرایم منسٹر شهباز شریف ګرځولای شوی دی، قبول له ساده پر مطمئن دي؟ نه جی عمران خان او شهباز شریف ته یو پیغام څه ورکول غواړي؟ یاره بس چې هغه کوشي دغه نه بس سیټ ته شي او دا پیغام. ډیره شکریا، ډیره مننه. سردار ته وایي شهباز شریف پرایم منسٹر ګرځولای شوی دی، قبول له مطمئن دي؟ ها بالکل خوشاله دي خلکو نه چې دا خلک راشي لکه ارزاني به هم راشي. په دې ملک ډېر زیات غربت و، خلک تباه برباد شو. تاسو ووټ چاله ورکړی؟ زمونږ ووټ نشته، خو موږ همدې خلکو له ورکوو، نواز شریف له ورکوو. شهباز شریف ته یو پیغام څه ورکول؟ ها شریف ته څه پیغام؟ په دې ملک نو ملک به ودان شي انشاءالله، چې دا نور خو ټول غله راغلي وو، دا خلک چې راغلي دي انشاءالله ملک به نور هم ودان شي، ارزاني به راشي، غربت به ختم شي، کار به صفا شي. ډیره مهرباني. سر شهباز شریف چې کوم دی د پاکستان نوی پرایم منسٹر ګرځولی شوی، قبول دی ته مطمئن دی پروسس نه؟ انشاءالله قبول نه دی، موږ ته هېڅ قدم نه دی. ولې 14 میاشت حکومت د څه وکړو؟ څه یې وکړل؟ تا 14 میاشت حکومت وکړو که نه؟ وړه غوړي هر څه ګران کړل، د وړو او د چینو بوجۍ به 3000 کې وه 7000 ته ورسېده. موږ ته به څه قبول دی؟ خو اوس چې په کوم شکل لالو 180 سیټونه د عمران خان و، هغه 92-93 ته رالو او دا په څه ته رالو؟ یو پیغام چې پرایم منسٹر ته ورکول غواړي؟ ایسته دی الله کوز کینو دا پروګرام بولو دا چې کرسۍ پرېږده، دی ورته وایي چې کرسۍ پرېږده. صحیح ده. یاره زه خو یم که نه چې پاکستان دپاره نواز شریف او د شهباز شریف نه بهتر لیډر او شته یې نه هغې وجه سره پاکستان انشاءالله اوس به هم ترقي کوي به. او ته وګوره که نه چې کوم دور کې پاکستان زیات ترقي کړې ده، تر 47 نه والا تر 2024 پورې پاکستان ترقي کړې ده، د نواز شریف او د شهباز شریف دور کې ترقي کړې ده. باقي غل دی نه دی، دا الله تعالی ته پته ده، نه ما ته پته نه تا ته پته ده. صحیح شو، هر یو کس غلي چاته یو میسج چې شهباز شریف ته ورکول غواړي. شهباز شریف انشاءالله زما دا امید دی چې شهباز شریف یا پاکستاني معیشت به اوچتوي به او تاسو به ټول به ګوري انشاءالله چې دا څنګه پاکستان مخکې رسوي. پرایم منسٹر چې هغه شي جوړ شي که نه، نو اسلام پکې نظام پکې قایم کی، نو موږ ولې نه منو؟ موږ خو ټول منو. یو پیغام څه ورکول غواړي؟ موږ دا پیغام ورکون غواړو چې دا ملک اسلام په نامې ازاد دی، چې اسلامي نظام په دې ملک کې راشي. اوکې، ډېره مهرباني. شهباز شریف پرایم منسٹر دی، قبول دی درته؟ نه جی وجه کرپشن دی. ستا په خیال څوک راشي پرایم منسٹر؟ جان عمران خان. او دا راته ووایه شهباز شریف ته به یو پیغام څه ورکول غواړي؟ شهباز شریف ته موږ دا پیغام ورکول غواړو چې خدای ته وګوره دا کرپشن پرېږده، په دې دونه پیسو به څه کوې؟ د عوامو ته خیر وکړه، د غریب عوامو ته خیر وکړه. چې مونږ یو کس مشر کو او هغه اسمبلی ته واستو که نه، نو هغه له پکار دي چې اخلاق ځان سره یوسي. زموږ اسمبلی د بهرنو اسمبلو مخکې حالات بدل اوس بدل دي. ولې چې یو بل پسې غاپي، د غپېدل خوند نه کې اخلاقو سره د مونږ د استوري معاشیت دپاره دي. تاسو وایي ډسپلین اخلاقیات دي ټیک او اخلاقیات پرایم منسٹر ګڼي؟ او ګڼم. ته ورته یو پیغام څه ورکول غواړي؟ زه ورته دا پیغام ورکول غواړم چې معاشیت صحیح شي، چې معیشت ټیک شي. خو IMF له به زو بیا نو نه IMF له خو ټول دا خو غر ته مخکې نه خراب کړی دی که نه، مخکې خلکو خراب کړی. چاله ورکړی؟ اوټ ما جمعیت له دې وټ ورکړی. شاباس. دا زلمی ډېر انتظار کوي. زلمی سره پر پرایم منسٹر قبول دی؟ نه جی. هغې وجه؟ د هغې وجه دا د باچا چې د چا حق یې حق ته حق میلاو شي، داسې ده. د دې بالکل په دې دغه کې بالکل حق نه و، او د چې دا کوم کارونه وکړل دا بالکل غلط دي، په وجه دی چې د چا حق یې حق ته دی، حقدار ته دی حق میلاو شي. د نواز شریف او د شهباز شریف حکومتونه د لکه وټونه د دې حق نه و. حق چې کوم دی د دا راته ووایه صرف یو پیغام ورته ورکړه. یو پیغام ورته څه ورکړي؟ مختصر پیغام دا دی بای چې تحریک انصاف حکومت دلته راغلی وی، نو ښه به په آل پاکستان کې یوازې چې کرسۍ پرېږده، کرسۍ دې پرېږدي، بالکل کرسۍ چې حق د چا و پاکستان تحریک انصاف. کاکا ته ډېر جذباتي سره بر قبول دي؟ نه بلکې
دا برداشت وساتو اختلاف د پولیټیکل وی خیر سر تاسو د لپاره پرایم منسٹر شهباز شریف قبول دی مطمئن دي ولې په نواز شریف د خو انصاف پر کې هغه موږ مخکې غوړ کړی دا سړی چا کارته پرې نه کولو دا سړی بس سړی نه دی کوم سړی عمران خان واده دی کنه او هغه خو له جیل مړو بس یو زړه وزیر اعلی رااله خو دا وزیر اعلی خدمت سړی دی پوه شوې کنه اوس پتن لګي سار یو وزیر اعظم ما خام بلی نو دې باره کې داس نشم راکول شهباز شریف ته بس یو پیغام ورکول غواړي بس چې ملک جوړ کړي چې دا ملک د خان د سختو حالاتو نه وځي دغه پیغام دی अच्छा सर मुझे ये बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ उनका इंतखाब हुआ है तो आपके लिए कबूल है वो मुतमईन हो बिल्कुल यार मैं एज ए पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट के हवाले से ये ही नहीं है अभी देखें हमारे KP में 10 साल गवर्नमेंट रहा है ना KP का PTI का अभी जाके ये कुछ दिनों पहले हालिया बारिश में आप देखें BRT का सिस्टम तो इस हवाले से डेवलपमेंट के हवाले से हमें तो लंगर खाना नहीं चाहिए ये लंगर खाने लोगों को इस तरह के है ना भिखारी बना दिया आपके ख्याल में पंजाब और सिंध डेवलप है मेरे अपनी राय ये है कि इस डेवलपमेंट के हवाले से मिसाल के तौर पर हमारे हेल्थ में ऐसे कोई वो लाए आपने कौन सी पार्टी को कास्ट किया था मैंने खुद कास्ट नहीं किया क्योंकि बेसिकली मैं चित्राल में इधर था प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम एक पैगाम मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब या लाहौर को जिस तरह डेवलपमेंट के हवाले से काम किया है तो ऑलरेडी इधर KP में गवर्नमेंट जो है ना अपोजिशन का है मजबूत अपोजिशन उनका तो थोड़ा सा तवज्जो KP पे दे दें और जो लीगल हक है ना उनको बहुत शुक्रिया आपका نو غله دا پیغام ورکول غواړو چې بس دا و چې دغه تجربه شوې ده په حکومت کې مطلب پیږي د حکومت په چلاولو کې دغه تجربه شوې ده او د ټولو نه بهترین دی تاسو وټ چاته ورکړو موږ نواز شریف لا او تاسو دغه د انتخاب نه مطمئن یې بالکل ته مطمئن یو په دا چې دا که خیال وکړي دا مخکې نه د پوز راوستی دی او وزیر اعظم یې ګڼي نو خو وزیر اعظم یې خود ګڼو بس یې که نه ډېره شکریه جی بس تور ته څه ووایه شهباز شریف ته پرایم منسټر قبول دی نه جی نه دی قبول هغه بغلا راغلی دی جی په کسۍ هغه باندې نه راغلی 45 فارم باندې نه راغلی جی موږ یې نه قبول کوو او جی ته چې 2 نمبر یې واغسې 47 او جی هغه ټول 17 سیټونه که 16 سیټونه دي جی وای موږ د عمران خان قبول هغه صحیح طریقه باندې راغلی دی او ته یو پیغام څه ورکول غواړې چاله شهباز شریف پرایم منسټر نو بس هغه د خپل هار ومني وای ورېده دا په صحیح طریقه نه راغلی ته مرته دا چې کرسي پرېږده او کرسي دې پرېږدي چې هغه ته ورته حق میلاو شي چې دا چا حق دی هغه له دې میلاو شي وای ورېده نور ورته څوک څه ویل غواړي شهباز شریف پرایم منسټر ته څه پیغام ورکول غواړي نو بس هغه دا پیغام ورکول غواړو چې لکه په کوم طریقه باندې راغی خلکو د سلیکشن وکړو چې اوس د ملک د فارغ کارونه وکړي ینګسټر د فارو وکړي او چې کوم د ملکی کوم بحران روان دي چې په دې باندې قابو ساتي ډېر شکریہ سر تاسو لپاره پرایم منسټر شهباز شریف قبول دی جی بالکل زما په خیال خو چې قبول دی یا نه دی خو راغلی دی په هر طریقه چې دی مطلب ټیک شو خو سه منل پکار دی او موږ به تم ساتو چې ان شاء الله وکي خصوصا زموږ د صوبې لپاره دغه مطمئن یې تاسو کړئ ان شاء الله او څه پیغام یو پیغام چې شهباز شریف پرایم منسټر ته ورکول غواړي یو پیغام دار زه د خپل صوبې خبرو کوم چې زموږ بقایجات دي مرکز ته د NFC په شکل کې د رایل ټای په شکل کې کوم چې د بجلی بقایجات دي د معدنیاتو دي د سدي هغه ټول چې خپل حق د خپل صوبې له ورکې او تاسو لپاره قبول دی پرایم منسټر شهباز شریف بالکل قبول دی جی پرایم منسټر یو پیغام څه ورکول بس زمونږ د عوامو لپاره د خدمتو کې زمونږ د صوبې لپاره د کارو کې ډیره مهرباني ډیره مننه راځي کتونکو مخکې زه مختلف خلکو تاسو شپاړس میاشتې کار شو غفل دی ما بغلا باندې یو سړی جیل کې پروت دی نه په بیماري راځي نه په تبه راځي هغه خو چرک جیل کې واچي بیا په تبه راشي نواز شریف ګور یې نواز شریف ګور نواز شریف غل دی نواز شریف مرتب الیکشن غل نواز نمک شپارس میاشتې کار چور نواز شریف چور شهباز شریف چور غلو غلولا بابا ګوره بابا ګوره بابا بختانه مونږ له عقل راکو په ګډ ور سامانونو مو وال ټول غلولا وباله بابا ټول غلولا اوکے ثانک یو जी
عزیزي کتونکو تاسو کتل چې د خیبر پښتونخوا عوام چې کوم دی شهباز شریف پرایم منسټر ګڼلو ته کوم حد پورې تیار دي او بیا په خاصه توګه باندې د پرایم منسټر په نوم باندې څرنګه پیغامات هغوی جاری کړي دي اختلاف چې کوم دی هغه د جمهوریت حسن دی چېرته کې چې اختلافات وي نو هلته کې چې کوم دی جمهوریت ته پرورش ملاویږي باقاعده فیصله تاسو کوئ څوک غلط دی څوک صحیح دی ننني پروګرام کې درنه اجازت غواړم د الله په امان